عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی زچر عالم دا نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورتا ما تا درستخان خور کرے شو ما تا خوراک چکم دینو راوڑے شو ما لوینزی تولیا راوڑا خوراک نپس زخ پلا سنا پا تولیا باندی وچوما کلچی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تولیے توقتل دوینزی پلاس کے حضرت تولیا گندرا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وینزی توئی بچی لاشت تولیا صفاکا ململ گندت تولیا مراوڑا حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ماوینزی تا قتل تولیا واغست بلکڑی تنور تے ورواچولا زمازین کی را خبر رالا شاہد چی با دبان در اخپل مالک خبر در نشوی دغسین تولیا ورطا ورواچولا زگورم وینزی تا تولیه پڑکی سر روچا دکڑا مال روڑت تولیه بالکل سفارا خیری داغین بالکل اور چکم دینو سیزلی تولیه گرمرا ماجرالن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تپوسو کو انس پدی مسئلہ میں پوکا تولیه ری رکم زیانا را غختلی را وینزی ورطا ورواچولا خیری داغین وسوزیدل تولیه بالکل چکم دینو بچتا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی مات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادہ ابن صامتا تولیہ حغت تولیہ رجستا پکور کے ہم دا دمرا دراز خبر وورا نبی علیہ السلام زمون کر راغے رسول اللہ مبارک پدوی تولیہ باندی اللہ سوچ کرل زمازین ترا خبر رالا چی رکم سر در رسول اللہ مبارک جسم ٹشی اور پاغی باندی اثر نکئی مادا تولیہ رواغست اورتا میں واچولا تولیین اور خیری وسیزل تولیہ بالکل سفارا ہوتا داغین اخوا منگ تولیہ پا عبوبان دی ندینزلے کلج خیرنشی منگی لمبود تنور تور واچو خیری وسوزی تولیہ پاتشی زکد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لاس سر ٹچی ویرا یوسی دا رسول اللہ مبارک دا جسم سر ٹچو دا اور مجال نشتے پا غیبان دیا اثر وکی مسلمان طریقہ دا رسول اللہ مبارک پلکا دا سرن رخپو پوری زان دا رسول اللہ مبارک پا سنت بان مزین کا دنیا کے ہم محفوظے آخرت کے ہم محفوظے نر جہنم دا اور مجال شتے جی تاوسیزی نر دنیا دا مسائب و مجال شتے جی تاوسیزی تا تا مسائب چکم دینو در ورسی دا پیغمبر سیرت مطالعہ کا دا پیغمبر سورت مطالعہ کا پخبل شپک پڑا بدن کے دا پیغمبر طریقے راولا نشست و برخاست دا پیغمبر پا طریقہ باندی کا انشاءاللہ کامیابی بستا قدمون جی کم دین اخکلی مائد نبی علیہ السلام دا جسم سرا کمی او سیر ٹچو مسائب تی لری تختی دا جانم اور تی لری تختی رسول اللہ مبارک رائے دا حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا دا نبی علیہ السلام نازبین لردا پا نبی علیہ السلام بانے گران را حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنور تا ولاڑ دا پیڑی کڑی ڈوڑی جی کندینو تنور باندی لگئی پا نبی علیہ السلام گرانوا رسول اللہ مبارک وراغے نبی علیہ السلام بچی سکے بابا جانت تنور تا ولاڑی ہم ڈوڑی پا خوما نبی علیہ السلام پیڑا رواغستا دلور دا محبت و شفقت دا وجینا حقت پیڑا نبی علیہ السلام وغزولا بچی دا والا ما سانکڑا دا جی کندینو ڈوڑی تی جوڑا کا تنور کی جی کندینو ور پوری کا نبی علیہ السلام جی کندیاغ ڈوڑے ورکڑا دویمہ پیڑا رسول اللہ مبارک رواغستا وغزولا دریمہ پیڑا جی کندینو وغزولا نبی علیہ السلام لال ناستے دیر ساتھ وقت پس رسول اللہ مبارک تپوس گئی فاطمہ بچی سوجدہ دیر و خوشو تنور تولاڑی دمرا ٹیم کی خوبہ ڈوڑی پخشوے وے بابا جانا جبہ کیفیت تھے ماں پا تنور کے ٹور ڈوڑے ور وڑے وے ہگر ڈوڑی پخشوی ری بابا جانا صرف دری ڈوڑی دی بالکل شنی خٹ اپرتی ری رسول اللہ مبارک و خندل بچی ماں خیال ونکو زماد اللہ سرسٹچی زماد جسم سرسٹچی اور پا غیبان دیا سر نکے دا حغت دری ڈوڑی دی ماں پخپل اللہ سو کیا ڈولے بچی دارا نونڑوا پریبان چرتو مورا سر نکیرہ بالکل نشی پخیرے دادا نبی علیہ السلام جسم ستاو سخیال لے در رسول اللہ مبارک دا بدن نوتی طریقے با یو انسان پاغیبان اخپل جسم مزین کے ولی رجا نمور بے وسیزی سوال نہ پیدا کی گی ولی دنیا مصیبتو نبرا ورسی نن زمان پا جسم باندے مختلف مرزونا ٹیکونا کئی
هغه مرزونه چې ډاکټران لې نمونه هم نورزي ناشنا مرزونه ولې ما تاج کم دی د رسول الله مبارک طریقې د خپل جسم نه چې کم دی نو شړلې استلې دي نن زمون پکور کې مصائب او تکالیف دي ولې د رسول الله مبارک طریقو ته منګه خیر آباد ویلې دي نن چې کم دی منګه مختلف مصائب او پریشانو کې چې کم دی نو اخته یو د پیغمبر طریقې نشته خپل کور د پیغمبر په سنت مزین کا جسم مزین کا ان شاء الله دنیا کې هم چې کم دی نو محفوظ آخرت کې هم محفوظ نه د جهنم د اور مجال شته نه د دنیا د مصیبت مجال شته ستا جسم چې کم دی نو راګیر کی نن مسلمان د پیغمبر طریقې پرې خوري ځکه دنیا کې هم مصائب کې کداغه طریقې ته خپل نه کړ آخرت کې به مصائب کې صحابه ته پته ولګیرا واقعات ډیر موجود دي اختصارا ز خبره ختمون ټیم کم دی صحابه ته دې پته ولګیرا د پیغمبر طریقې او سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سیرت سره او صورت سره انسان خپل ځان مزین کی سمره فائدہ لري صحابه 100% د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې خپل کړي هغه طریقې چې اختیاري هغه 100% خپل کړي هغه طریقې چې غیر اختیاري صحابه هغه اختیار کړي یو هغه طریقې چې ستا په اختیار کی یو هغه طریقې ستاره اختیار نه بهري صحابه هغه طریقې د اختیار نه بهر وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې یو صحابي ناشته رسول الله مبارک ته ګوري د سر نه چې کم دی نو خپل بدن را واغس زما د بدن کپڑی چې کم دی زما ګیرو یخت چې کم دی دا د رسول الله مبارک په طریقه باندې دیو کنه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکتل د رسول الله مبارک یخت را سیدو منس کې به کرخه استلیوا لری نه چې کم دی سر په منس کې با سپینه کرخه پړقیدا هغه صحابي چې خپل یختو ته وکتل داغه یخت ګړګوتری منس کې سپینه کرخه نوزي صحابي په اختیار کې چې کم دی نو دانری صحابي پریشان لري ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لباس خپل کړي د رسول الله مبارک طریقې مې خپل کړي دا طریقه زماره وسکار نه لري زما په سر کې چې کم دینو پټن اوزي مجلس کې پریشان ناشته یو طرف ته خپل سر ته سوچ کوي بل طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک سے کوي مجلس نه پاسې کور ته ورغه یو شب پس بیا راغه د صحابي په سر کې سپینه پټه د لری نه زلیږي ستا یخته ګړګوتیو دا پټه د کم طرف چې کم دینو رالا صحابي وای کور ته ورالم ما یو سیخ چې کم دینو پیدا کو ما پور کې دنه سر کو ز شیشې ته ودریدم ما د خپل سر په منځ باندې هغه سر کړه سیخ چې کم دینو کې خود زما د سر سرمن وسوځیرا زما په سر کې سپینه پټخ کا رشوا ذهن ته سرور میلاو شو زړه ته تسکین میلاو شو نن چرالم مجلس کې زما سر د رسول الله مبارک د سر په شان ښکاری هغه جز چې زما په اختیار کې نو هغه ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه کو صحابه ته پتا د رسول الله مبارک طریقو اداګانو کې چې کوم د څومره فضیلت ته غیر اختیاري طریقې اغوم چې کوم د خپل کړي اختیاري خو 100% خپل کړي وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي ره حضرت عبد الله ابن عمر غالبا پلار باندې مرګرو سر روان دي یو ځای ته ورغه لار کولاو د وسیو دا د چې کوم د خپل سورلی راخ کو دا یو ګټ ته او ګټ ته دا سورلی ور جم کړه خپل وغزول یو ګټی ته قصدن اړم کړه ځان رسول لین خطر اورزو مرګر ورتوی عجیب کار دی وک لار کولاوا زبردستی سره زور سره تاج کندن خپل سورلی راخ کو دا خپل وغزول ګټ ته اړم کړه ځان د خطر پریباسو ځان دی را اورزو سوجه کې دیشي دا خو تاج وکار وکو تا خو په قصبان ځان را اورزو اغه ته زمانه قلار شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شخته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر پری لار روانو دا لار کولاو نو تنگوا زمون مختلف سورلې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورلې چې کم دی د ګټ سره جخت لاړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مبارکه د
دې ګټې ته اړم شوه سورلي مخکې زور وکړو رسول الله مبارک کته را پرېوت نن ما د هغه ځای نه سوچ کو زما محبوب دلته پرېوتی دی ما د رسول الله مبارک طریقې خپلې کړي عبدالله ابن عمر دا د سنتو بالکل تابعدار یو سنت پرېښودو ته به هم تیار نه نن هغه طریقه زما نه فوت کېږي ما یې راشه قصدن خپل سورلي هغې ګټ طرف ته راکاږه خپله خپه به ور اړم کې دغه ګټ ته ځان به په قص باندې راوغورځې هغه طریقه چې غیر اختیاري ده په دغې کې هم د رسول الله مبارک سنت ادا شي ما خپله خپه ګټ ته اړم کړه ځان مې راوغورځو ذهن ته سکون او سرور میلاو شو چې د رسول الله مبارک ادا مې خپله کړه ما سیرت دا حالت او طریقې ته وایي د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې خپلول صحابو ته پته وه صحابو ته پته وه چې د رسول الله مبارک یوه ادا څومره قیمتي ده هغه طریقې چې په اختیار کې وي 100% یقین کړي هغه چې په اختیار کې نه وي تاسو مشهور واقعه د ویس قرنی اگر که سندن هر څنګه عبرت تپاره لویه واقعه ده ویس قرنی ته چا د قرن په علاقه کې وي ته چې د کم پیغمبر د عشق دعوې کې ویس قرنی صحابي نه دی یو پیر نبی علیه الصلاة والسلام ته خط رالیږي یا رسول الله الله زندگی ستا په ژوند باندې راکړې ده صحابي خو هغې ته ویلی شي د ایمان په حالت کې پیغمبر علیه السلام لیدلی بیا د ایمان په حالت کې دغه کس له مرګ راغلی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي صحابي جوړېدل غواړم خو یو خبره ده کور کې مې مور ده د هغې مور د خدمت څوک نشته یا رسول الله ته اجازت راکړې زه صحابي جوړ شم که د مور خدمت کوم رسول الله مبارک وایي د مور خدمت کوه د هغې د وفات نه پس که موقع میلاو شو راشه که نه د هغې خدمت کوه ویس قرني لوی هستي ده نبی علیه الصلاة والسلام باندې داسې غیبانه شک دی چا ورته ویس قرني نبی علیه الصلاة والسلام په احد کې غاښونه شهیدان شول رسول الله مبارک غاښونه شهیدان شول نبی علیه الصلاة والسلام د غاښونو ورته پته نه وه چې کوم غاښونه شهیدان شول ویس قرني خپل دوه غاښونه ویستل یو شبه پس سوچ کوي شاید ما غلط غاښونه ایستلي نبی علیه الصلاة والسلام هغه غاښونه چې کوم وتري ما هغه نه ایستلي زما خوله کې موجودي نور دوی ویستل یو شبه پس بیا سوچ کوي شاید هغه غاښونه نبی علیه الصلاة والسلام ایستی شوي هغه زما خوله کې موجودی ورو دوه غاښونه وباسي دې نتیجې ته ورسېد زما د خولې غاښونه مکمل وباسم رسول الله مبارک چې کوم غاښونه وتي هغه پکې خپله راشي ویس قرني امبر وغیره رالي د خپلې خولې غاښونه مکمل طور باندې لر کړل چې کوم غاښونه د رسول الله مبارک شهیدان شي او پکې خپله راشي عشق د صحابو اداګانې د صحابو یو ادای د رسول الله مبارک خپله کړې ده یو صحابي دی په لار روان دی قافلې ملګرو ته وایي لږ رکاو شئ ورغی یو ګټ ته راسې کېناست او داسې طریقه اختیار کړه لکه سړی چې وړو بولو ته کښېني هسې راسې کېناست ملګرو ورته وی دا دې څنګه طریقه وکړه ته خو لاړې هسې شکل دې راسې اختیار کړه بیا راپاسېرې موږ پرې لار باندې روانو نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی دلته کې ناست وړو بولو ته ما ذهن کې سوچ کو چې هره دا طریقه میرا پیغمبر خپله کړې ده دا طریقه څنګه چې کوم دی نو خپله کړم اگر چې مال واړه بول نو راغلي زه لاړم د ناستې هغه کیفیت هغه طریقه مې اختیار کړه چې د پیغمبر په ادا باندې عمل راشي بهر کیف خبره ما دې پورې کوله سیرت معنی چې سیرت ویلی شي حالت او طریقې ته ګورې به د نبی علیه الصلاة والسلام د زندګۍ حالت او طریقه سوه هر ادا ته به یې ګورې هغه به خپلې انشاءالله د دنیا کامیابی به هم تا لټوي انشاءالله د آخرت کامیابی به هم بیا تا لټوي تاسو وګورئ ما ویلو چې مخکې تاریخ ګواره کم خلک چې الله تعالی اعلی مقام ته رسولی دي هغه هم په دې بنا باندې رسولی چې د رسول الله مبارک اداګانې خپلې کړې وي امام مالک رحمت الله علیه حالاتو کې راځي زندګۍ کې خربوزه نه خوړلې چا به خربوزه راوړه بل چاله به ورکړه شاګردان ته تپوس کوي جی را ستاسو په نسبت باندې حلال نه ده درې خوراک ناجایز دی نه جایز دی خو زما عادت دا دی چې هر یو څیز کې د خپل پیغمبر سنت طریقه لټومه ما د حدیثو ذخیره ولټوله ما ته دا طریقه میلاوه نه شوه چې دا رسول الله مبارک داسې ما ته کړې ده خوړلې ده که داسې پرې کړې ده خوړلې ده ما ته سنت طریقه تر اوسه پورې پرې کې معلومه نه شوه ما وی که زه وخورم او خلاف سنت یې وخورم
دا زما ضمیر چې کوم دی نه برداشت کې تر مرګه پورې به یې ونه خورم. الله دې رحم وکړي په علماء دیوبند باندې. علماء دیوبند دا هم په صحیح معنو کې د رسول الله مبارک سنت طریقې خپلې کړې وي، په یو یو ادا باندې عمل کړی دی. څنګه چې امام مالک رحمت الله علیه خربوزه نه خوړه، شیخ الهند رحمت الله علیه بیمار دی، کټ کې چې کوم دی نو پروت دی، صاحب پراش دی، شاګردانو را پاسو یاره جیره دوای ټیم دی، دوای اخرى دوای ټیم دی، ډېر سخت بیمار دی، د کټ ځان ښکته راوغورځوي اوس دوای راکوي. شاګردان وی دوای بره نه خوړه کیره، وی بره خوړه کیره خو زما د نبي طریقه نه وه، زما نبي په کټ د پاسه خوراک نه دی کړی، نن مال د خپل نبي د طریقې نه حیا راتله، زما پیغمبر په یو طریقه سره خوراک نه کړی، زه په کټ باندې د پاسه دوای وخورم، زما د نبي سنت طریقه په ځمکه باندې خوراک اگر که دوای زه به یې دلته خورم. اکابر باندې قبرونه باندې الله تعالی انوارات راوړي، یو یو ادای د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل کړه. مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه انګریز پسې ورن جاری کا چې قاسم نانوتی رحمت الله علیه دې گرفتار شي. مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه تشاګردان وای جی دشمن چې کم دی ورن جاری کړی ری، دشمن نه چې کم دی روپوشه کېدل دا هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت تھی. دشمن نه لغون ته روپوشي اختیار کړي، کله چې را ډېر زور او دباو ختم شي بیا به راوځي. مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه درې ورځو پورې چې کوم دی نو روپوشه دی، څلورمه ورځ باندې راووته، طلباو ته اعلان کړي راځئ جومات ته، درس او تدریس په جاري. طالبان چې کوم دی جاړي پر یاد کوي، یره جی الله ډېر زیات سختي تا پسې ورن جاري دی، ستا په سر باندې انعامات انګریز مقرر کړی دي، تا درې ورځې چې کوم دی روپوشي اختیار کړه، سخت حالاتو کې راووتې، ورته وایي بچو په الله قسم که درې ورځې په غار کې چې کوم دی د نبي علیه الصلاۃ والسلام سنت غار سور کې درې ورځې د دشمن نه روپوشه کېدل نه وې، ما به چرته روپوشي نه اختیار کړې، ما د حدیثو په ذخیره کې نه دي موندلي، زما د پیغمبر په غار سور کې څلورمه ورځ هم تېره شوې، دا درې ورځې ما د خپل پیغمبر سنت چې کوم دی نو ادا کړل، د دې نه اخوا زما د پیغمبر سنت نه دی اگر که زما سر والوځي. عاشقان دنیا باندې الله تعالی هر دور کې پیدا کړي، خوا که صحابه خوا که ائمه خوا که زمونږ اکابرینو. مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه په قبر دی الله په کروڑاو رحمتونه راوړی. یو پیر راغې خپل بیبي ته وایي زمونږ لور چې صوفیه نومې دی درې به سبا واده او ته چې کوم دی د واده بندوبست یې وکړه. بیبي ورته وایي عجیبه انسان یې، تا مخکې ولې نه وې، په کار زمونږ میاشت دو میاشتونه مخکې چې کوم دی بندوبست کړی دی، درې ماماګان دي نکۍ دی، ما به هغه خبر کړی و، وی که خبره او که نه خبره ستا خوښه سبا به د دې واده یي. ښځه چې کوم دی په ژړا شوه، ته چې کوم دی را ماشومې په تا ځای تنګ کړی کولې، ورته وایي ښځې په دې کې په ارام کښېنه، ما نن حساب کتاب د دې د ژوند وکړو، د دې تاریخي پیدایش ما د ځان سره نوټ کړی، ما چې کله حساب کتاب وکړو سبا د دې 14 کاله پوره کېږي، ما د نبي علیه الصلاۃ والسلام سنت په دې کې لټول، زما د نبي علیه الصلاۃ والسلام لور حضرت فاطمه الزهرا په څومره عمر کې واده شوې ده، 14 کال باندې هغه واده شوې ده، سبا د دې 14 کاله چې کوم دی نه پوره کېږي، په الله قسم که یو ورځ د پاسه کېږي زما نه د نبي سنت طریقه د الله سنوځي، دې کې به ما نه چېړې، ما به نه مجبوره کې، سبا زره دې واده کوم، زما د پیغمبر په سنتو باندې پرې کوم چې کوم دی نو عمل راشي. عاشقان هر دور کې الله چې کوم دی نو پیدا کړو. مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه هغه خور واده شوې ده او اوښی چې کوم دی نو وفات شو، خور غریبه بیماره ده، د 90 سال ده. مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه ورغې، خور یو خبره کوم په تا باندې به بده لګي، خو دومره خبره ده چې نن قاسم ته د خپل پیغمبر په یو حدیث باندې چې کوم دی عمل نصیب کېږي او پرې کې به زما امداد کې. خور ورته وایي څه خبره ده، ورته وایي تا ته ویم شاید په تا باندې بده ولګي، خو د پیغمبر په حدیث باندې عمل راځي، زما به امداد وکړې.
هغه دا پیغمبر وای د کونډو زنانو ودونه وکئ ستا خاوند وفات شوی ما ته پته راشي 90 سالې لسکم د سلو کالو ما ته پته راشي بیماری خو زه پیغمبر په یو حدیث باندې عمل کوم خور ورته وي داسې کې زما جسم ته وګوره زما مرض ته وګوره زما عمر ته وګوره مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه په قبر دی الله په کروڑو رحمتونه راوړي خپل پټکی راواغستو خپل خور ته په خپو کې کېښودو په چغو چغو وجړل نن د پیغمبر په یو حدیث باندې ما ته الله عمل را نصیب کړي په دې کې زما امداد وکړه خور ته پر یاد وکړو خورې چې کوم دی نو رضا کړه یو کس سره ورله نکاح وکړو فخر به یې کوو الحمدلله الله په دې عمر کې د پیغمبر په یو ادا باندې د پیغمبر په یو حدیث باندې عمل کولو توفیق قسم له ورکړو مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت دام دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شاړه کې روانه ده خوش کې علاقه رسوک نخکاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ ته راځه منډه او سوق په مخ کې کیږي رسول الله مبارک دو پیر منډه والا یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خزوانه کو مخ کې شو دویم پیر حضرت عائشہ صدیقہ مخ کې شو رسول الله مبارک فرمایل دار هغه بدلو بہر کے مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه وی ما بس سوچ کو چې پیغمبر په هر ادا خو عمل کیږي پر یو ادا باندې بس څنګه عمل کیږي یو پیر زما بیبي زما سره ما سوتن روانه را ما نن د پیغمبر په یو ادا باندې عمل کیږي زما بیبي اگر چې بیمار وا ما یو سو قدمه پورې منډه وا چې پیغمبر په سنت باندې عمل راشي الحمدلله په سنت باندې مې الله را عمل توفیق راکړ بہر کیف ټیم کم دی خبر ما دې پور اغست و چې دا مجلس د سیرت النبی او د سیرت مانره حالت او طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زندګۍ حالات څنګه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژوند طریقې څنګه وي به حیثیت د یو امتی هر امتی له پکارداري نبی علیه الصلاۃ والسلام یو امتیوم شرط راسی نه پرې خو دی چې هغه ته خپل طریقه نه پرې خو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زندګۍ کې هر قسمه کار کړي نبی علیہ السلام سوداګری کړي را نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماشوماله کې چیلې سره ولیدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمیدار کړي را نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلم همو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجاهد همو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبلغ همو زندګۍ کې راس حلال شوبه هغه کې هر یو کې رسول الله مبارک خپل طریقه چې کوم دینو پرې خو دی را هر یو امتی له پکارداري زکم کسب کوم پرې کې زماره پیغمبر طریقه سره زجی کم دی دا ناس ته پاس کم کوم د رسول الله مبارک ګریلوي زندگی څنګه وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهر چې کم دی نو معاشري کې زندگی څنګه وا د رسول الله مبارک د کور د ژوند والا پارلیماني ژوند پورې رسول الله مبارک امت ته مکمل خپل طریقې چې کم دی نو پرې خو دی منګله پکارداري چې په هر یو سګره پیغمبر طریقه ولټو سنت ولټو ان شاء الله کامیابی زمونږ خپل تبخ خپل رازغلی دنیا کې چې کم دی هم کامیابی ان شاء الله قبر کې هم کامیابی ان شاء الله آخرت کې هم کامیابی الله دې زمون جسمونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت او طریقو سره منور کی الله دې زمون کورونه زمون غم زمون خالی د رسول الله مبارک په سنت سره مزین کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترم اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي